بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قارون ډېر بیمار او د موسی علیه السلام قریبي خپل نږدې رشته دار بلکې علما لیکي د ترز وي او ډېر مالدار بلا مال خدای ورکړ او دا مالم چې الله ورکړو د حضرت موسی علیه السلام په دعا خدای ورکړ او دومره مال چې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي کنجانې به یو غټې ډلې ګرځولې یو کنجیم نه وه سوچ کوه چې په خزانې کنجي وي دا به څومره خزانې وي قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې کنجانې یو ډله ګرځئ دونه مال او چې په لاره به را روانو نو بعضې مفسرینو لیکلي 300 خادمان به د مخکې روان وینځې به ورسره وې فوج به ورسره خپل لښکر خپل او داسې جامې به یې چولې چې په هغې به د سرو زرو ګلکاري شوې وه او په داسې زین به سورو چې به د سرو زرو جوړو او قیمتي اسبه چې داسې په لاره به روانو چکر به یې لګو خلک نوکران او وینځې او غلامان او یو خوا بل خوا لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون ارمان که داسې مال زمونږ هم به لکه قارون ته چې میلو دی دومره مال دولت حضرت موسی علیه السلام ورته وی زکات ورکړه دا زکات ورکړه دا خدای مال در سره دی رزق در سره دی زکات ورکړه الله مال در کړی دی مما رزقناهم ينفقون د متقی صفت الله وی دا دی چې خدای کم شی درکړه د هغې نه ورکړه خدای را کړی دی او نه دا ما په خپل محنت ګټلی دی دا ما خواري کړې ده ما مزدوري کړې ده اوس هم ډېر خلک وایي دا ما ګټلی دی سینې ته به لاس نیسي دا ما ګټلی دی دا زما مال دی دا زما دولت دی دی به ما خواري کړې ده ما محنت کړی دی دا ټیک ده خبره یې دروغ نه ده خو ډېر تویش کې مراد ده د کبر په اندازې مه وایه ټیک ده هم تا ګټلی دی خو د کبر په انداز مه وایه کبر جل کېږه ما تا محنت کړی دی خو د کبر په اندازې مه وایه که تا له خدای پاک په دې لاسو کې طاقت نه وي درکړی تا څه کولی شو که تا له خدای په سترګو کې ړوند پیدا کړی وي تا څه کولی شو که ته خدای په خپو شل پیدا کړی وي تا څه کولی شو ته څه ګټلی شو که ستا تجارت کې خدای پاک برکت وانه چي تا څه کولی شو تا ګټلی دی ځمکه تا پیدا کړې ده ځمکه تا پیدا کړې دا فصل تا پیدا کړی دی دا چې کومه دانه تا وویشتله دا په تخم دا چا راوړې ده دا چا پیدا کړې ده او چې دا ځمکه کې دې وکرله او ر دې نه دا ښکلې مزېداره تیغه روځي افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونها ام نحن الزارعون دا تاسو کرلې ده دا خشته ښکلې تیغه چې د غنم د دانې نه راووته دا تا رایستې دا کم اوبو سره چې ته اوبه خور کې دا تا پیدا کړې ده او يصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين که چرت بارانونه بن شي او د اوبه درنه په ځمکې تل ته وردنوځي اوبه بیا راوړی شي ته بیا به څه کوي دا خو د الله کار دی باران الله وکړي هوا الله راولي او که ګلی در باندې وروله زه تا ښه باغ کرلی دی او ښه میوه کړې ده او ناګانه د میوه چې کامیابه شو ګلی پې شوه او ټول یې وغورځېدي بیا څه کوي او که زل راغې د غنمو سیزن کې او ګل ته ورسېدل ګل ته زمیندار پې پوهېږي لا دانه پکې نشته او دی کې ښه مضبوط زل راغی او ټول ګل یې لاندې وغورځو غنم به تش دي بیا به څه کوي دا مه وایه ځان ته به کبر باندې کوي موږ خلک کبر تباه کړو دا ما کړی دی ځان ته به لاسو نیسي خبره ټیک ته محنت تا کړی دی خواري تا کړې ده خو ګورې د الله تخلیق او د الله د پیدایش او د الله د قدرت دخل پکې لازمن پروت دی.